نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قبایلو د حقوقو باره کې به چې کوم دی که نه په 19 تاریخ په باړه کې د ټولو قبایلو غټه جلسه به وي. ټولې خیبري جلسې قومونو او سیاسي پارټو هر مقاطبه فکر خلکو ته اپیل کړم چې دغه جلسې له لاف شي ځکه دا ټولو قبایلو حق غواړي. کله چې آئین کې ترمیم وشو 25 آئینی ترمیم نو قبایلو له 3% حصہ NFC واټ کې مقرر کړی و سالانه 100 روپۍ 224 ارب روپۍ 15 کلو 1120 ارب روپۍ زموږ وفاق سره دی او وفاقي حکومت یې نه وایله راکوي او ظلم او زیاتی را سره کا. نو ټولو قبایلو له پکار دي چې یو مضبوط اواز اوچت کا چې دا فضول خبرې پرې PDM حکومت زموږ حق غاړب کړی او PTI حکومت هم غاړب کړی. د دواړه زنده‌باد مرده‌باد خبرې پرېږدئ. خبره مخکې تلې زنده‌باد مرده‌باد نه او یې به چې زه پلانی یم لیډر دی زه پسې مړ یم زه هېچا پسې نه یم مړ. ټولو قبایلو ته خواست دی چې دواړو پارټو نه استعفاګانې ورکړه او هغه له باړې جلسې له راشي او په غټه توګه باندې پکې شرکت وکړی او دا هغه چې کوم دی که نه د پارټ حقوقو باره کې چې کوم دی که نه ټول خلک ویډیوګانې وکړی پوسټونه وکړئ چې زموږ قبایلو حق ور شوی دی. د خدای په قهر باندې که کړي نه اوړه شته نه اوبه شته نه کالج شته نه اسپتال شته نه روډونه شته دی. هسې په هغه کې د هغه تېر 100 کاله مخکې زمانه کې اوسېږو. دا وجه دا چې موږ خپل ځان نه پېژندلی. والسلام.